الله الرحمن الرحیم دا العلل دی د علی بن مدینی رحمه الله. اوس نن باس کو په دې رایو باندې محمد بن سیرین شاګردان څوک دي د دې چا نه روایت اغسته دی نو کوم ځای کې چې د روایت اغسته دلته بیا څوک هغه ذکر کې نو تبه منی ځکه علت معلوم شوی دی چا نه د روایت نه کړي سما ثابت نه ده لقا ثابت نه ده او بیا څوک داسې حدیث راوړي چې محمد بن سیرین ته نسبت کیږي نو تبه علل یو پیژني یا د تاریخ لحاظ سره چې بای د خو مخکې وفات شوی دی هغه روسو وفات شوی دی یا دوی په میس کې یو لوی ګیپ دی لکه لویه زمانه ده څنګه چې دی دغه کوي نو قال شعبوي احادیث محمد بن سیرین عن ابن عباس. ها احادیث محمد بن سیرین ابن عباس دا انما سمعها محمد اغا اورید محمد د کرمنا لقيه ایام مختار ثقفی په زمانه کې هغه سره ملاقات شوی. مختار ثقفی هغه سره چې هغه د نبوت دعوه کړو د عبد الله بن زبیر په دور کې او بیا چې دی هغه وجلی و او دا د صحابي زوی دی ډېر بزرګ سړی و لیکن اصل کې دنه دا غلطي وشله او دی چې دی لکه د خپل دعوه وکړله. قیل له ده ته ویلی چې خالد ان یونس ان ابن سیرین چې خالد روایت کې یونس نه هغه د ابن سیرین هغه د انس نه النبي سلم احتجما پیغمبر پشنه ولګوله وعات الحجام اجره دا حدیث دی ګورو چې حجام ته نایی ته چې دی اجر کو نو هغه سره فانکره وقال هذا ربح دا شی هذا ريح دا هوا ده یعنی مطلب دې سوقت نشته. نو قال علي بن مدين قال شعبه نے مراسوق ته امیر المؤمنین فی الحدیث شعبه بن حجاج بن ورت التقی ابو بستان دے چې امیر المؤمنین فی الحدیث ته لکه اوس په مخ کی کتاب کې دغه ذکر شوی دی لکه دا چې هغه وی چې شعبه به احادیث محمد بن سیرین انما سمعها من اکرمه هغه اصل کې هغه سما کړ اکرمنا لقي ایام المختار په زمانه د مختار ثقفی کې ولم يسمع ابن سیرین ابن عباس شيئا او ابن سیرین چې د ابن عباس نه هیڅ شی نه دی اورېدی. اوس که داسې حدیث راشي چې هغې کې ابن سیرین د ابن عباس نقل کوي نو تا ته علت معلوم شو چې هغه خو د هغه نه روایت نه کوي. لکه نو محمد بن سیرین په باره کې وایي لکه مورخ عجلي وایي ما رأیت رجلا افقه فی ورعه ولا اورع فی فقه من محمد بن سیرین. وی د محمد بن سیرین پشانت ما یو متقی عالم ما ته اوسه پورې نه دی میلاو شوی ما نه دی لیدلی. یو نیک شخص دا یو نیک شخص چې هغه ابن سیرین په نوم باندې مشهور دی او دا د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه غلامو او جبکې حضرت انس رضی الله تعالی عنه دې آزاد کړو نو هغه خپل کاروبار بیا شروع نو الله تعالی د په کاروبار کې دومره برکت واچاو ځکه چې ښه کار به کاو د تانبې د دیګ دا جوړ نه د تانبې به جوړې دیګونه لکه پانډې باندې چوتې کنه لوخي مخ به جوړول لکه او دارنګ د دې ډېر ماهر کاریګرو او همیشه د ماهرانو خلق قدرم کېږي نو پاره کې هغه کې شعبه مو لهذا دی وی چې د کله اراده وکړه د شادي د نظر انتها په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یو باندې صفیه باندې ولګېدو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو باندې کنیزک وا لونډۍ چوته وای وینځه پاغه من نظر ولګېدو چې هغه نیک خاتون وا خوش اخلاق وا خود سیرت وا صورت والا وا لہذا د مدینه په خواتینو کې دل عزیز خواتین او خواتینو کې وا خصوصا امهات المؤمنین دی باندې سره ډیر پیارو مولا ځکه د ابوبکر صدیق باندې وا نو د نبی علی السلام بیبیانو ماغه سره ډیر وی تعلق ساتو او دوی خبردار چې حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها محبت د صفیه سره ډیر زیات او په عمر کې هم دا کم ولکا لیکن عقل او سمجھداری په اعتبار سره د غټ غټ زنانو نوم دا هوښیار د دې اٹھنا بیٹنا چلنا پھرنا سلیقہ دا ټول طریقې چې د دې ډېر ښه نو حضرت ابن سیرین رحمه الله امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یعنی مطلب دا دی د هغه یو وینځ سره د هغه رشته وشوه او دارنګې ابن سیرین رضی الله تعالی عنہ ته چې کله ابوبکر صدیق وکتل نو بیا هم هغه د هغې جایزه واخیستله نو لهذا هغه هم په دې معنی خوشحاله شو. نو دې باره کې وی زوجها منه یا زوجه یا امیر المؤمنین ولا تخش علیها باسا فما عرفته الا صحیح الدین رضی الخلق موفور المروت. اے امیر المؤمنین صفیہ
د سره شادي وکړه. ته د دې په باره کې څه اندېښنه او دارنګې څه خوف مه لره، او زه دا په صحیح معنو کې دینداره ښه اخلاق والا او خوددار انسان کړم لک. او د ده د ما سره رابطه هم ده. نو خالد بن ولید په معرکه عین التمر کې کامیابی نه بعد 40 جنگجو کېټ شول، لکه تاسو ته ما اوس وویل. او په هغې کې دا غلامان مدینې ته راوستله چې هغه تقسیم کړه. نو سیرین چې دی زما په حصه کې راغی. چا وي؟ ابوبکر صدیق وي، دا زما په حصه کې راغی. الحمدلله دی ډېر خوش اخلاق او سعادتمند او وفادار شخص ولکه. نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ محمد بن سیرین نکاح د صفیه سره وکړو او دا فیصله وکړه چې د رخصتي به زما ډېر سادګۍ سره کوم. نو په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابي دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی چې نهایت خوش اسلوبۍ سره یعنې دته چې دا نکاح کې دا ورکړه. او د مبارک نکاح چې د حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ چې غټ عالم او صحابو کې هغه پړاو کو او دلها لپاره نارینه لپاره د خیر او برکت دعای ما غوښتله چې په هغې باندې صحابه کرامو امین وموي کعب رضی الله تعالی عنہ. خوش قسمتۍ سره د دلهن لپاره 3 ازواج مطهرات بنا او سنگار وکړه. یعنی دا زنانه صفیه 3 زنانو تیار کړه. هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک وي؟ کوروالی وي، یعنی ازواج امهات المؤمنین. او ډېر شوق سره دا یې خاوند کور ته رخصت کړه. نو الله سبحانه وتعالی د مبارک شادي کې ډېر لوی برکتونه واچوي. نو ما باپ دارنګې چې د نیک سعادتمند بچی ورته الله عطا کړ چې هغه د 20 سال په عمر کې د تابعینو په جماعت کې سردار وګرځېدو. نو د دغه سیرین نه بیا چې څوک پیدا شو لکه دا محمد بن سیرین پیدا شو. نو سیرین خو عالم نو، سیرین خو چې دی څو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دی په هغه 40 قیدیانو کې راوستی و. صحیح ده که نه؟ لیکن ابوبکر سره ایثار شو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د هغه نکاح صفیه سره وکړه، خپل یو باندې سره وکړه. او بیا هغه باندې چې 3 ازواج امهات المؤمنین تیار کړه. نو په دغه صورت کې لکه د هغې نه دا یعنې دغه لوی انسان پیدا شو چې محمد بن سیرین دی. او بیا د سیرین 15 اولاد دي. څو دي؟ یو چې د لوري ده حفصه بنت سیرین چې دا هم ډېره لوی عالمه. محمد بن سیرین پیدایش باندې امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ شهادت نه 2 کاله مخکې دی پیدا شو. د دې پرورش په داسې کور کې وشو چې هغه د تقوا او د پاکیزګۍ او دارنګې د خوشبو والا کور ولکه. او په دې کور کې د نمازونو اهتمام و، د تلاوت او د تسبیحاتو او ډېر د مشرانو احترام و پاکې. کله چې دا سعادتمند او نیکبخته خونخوار بچی دغه منزل کې پیدا شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم جماعت ته چې کوم د صحابه کرامو جماعت ته صحیح ده که نه، نو په دغې کې د پرورش وموندو. په دغه مبارک محمل کې زید بن ثابت هم دی، انس بن مالک هم دی، عمران بن حسین هم دی، دارنګې نور ډېر صحابه عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، ابو هریره، داسې جلیل القدر صحابه کرام موجودو. نو دا عظیم اساتذو ته چې کله د وکتل دی بچي هغه علم تمنا راغله چې راشه اوس علم حاصل کړه د صحابه کرام نه. او کوشش یې داسې شروع کو لکه یو تږی سړی چې اوبو پسې منډه وهي، او د هغو نه علوم قرآنیه او دین سمج او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوب سیراب شو. او دغه عقل حکمت او علم او دل او تقوا پازګي چې دی چې هغه هو مشهوره. بیا په دغه خاندان کې دا یو خونخوار بچی را پیدا شو او بیا دې بصرې ته منتقل شو، هلته مستقل رهایش اختیار کو. په دې محمد بن سیرین باندې به بیا لغون نور بحث هم کومه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بند